بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مونږه باندې تیر سبق کې ویډیو کړه چې مونږه ترتیب کوو د تقدید لپاره مونږ ته دا خبرې ضروری دي چې مونږ به یو خط املائي عام طور باندې کوم خط لیکل نه دی د خط املائي وي دویم په عروضو کې چې د تقدید لپاره کوم خط پکاريږي هغه ته خط عروضي وي نو خط عروضي چې مونږ لیکو نو لدی لپاره مونږ قاعده ویلې مونږ چې ما يون تقو یكتب او ما لا يون تقو لا یكتب یعنی کم ټکي چې ویلېږي یا بلی کېږي کم چې نه ویلېږي یا بنلي کېږي دویم موږ چې تشدید مشدد اربط و پیری لیکو یو پیراوي ساکن لیکو دویم پیراوي متحرک لیکو تنوین چې نه پای کې با نون پنون ساکن سره لیکو او ولاړ زبر ولاړ زیر ولاړ پېش دی با دې باندې موږ حروف علت لګاو پوه شئ نو موږ اوس سبق شروع کوو نو په دې کتاب کې دو بابونه یو مقدمات دو بابونه یو خاتمه دي نو دا دویم باب موږ لاول شروع کوو د دې لپاره چې دا لاولې باب نسبتاً ګران دی لکه په دې کې صحافات او علل دي کنه نو دا غي د یادولو نه مخکې دا یو بهر موږ صرف وایو بیا ان شاء الله ته موږ راوړو الباب الثاني في اسماء البحور واعارضها واضربها دا دویم باب چې نه دا په اسماء او د بحور کې دي بحور د بحر جمع ده بحور د سب جمع ده د بحر جمع ده او بحر دا ته ویل کېږي شلول ته ویل کېږي شلول ته شلول ها دریاب ته بحرون دی ونی جاو بشل بحر تو اذر الناقه اي شققتها یعنی دا اوخه غوګونه می جنن دا مو دا کړل و مشلول واښوي او په اصطلاح کې څه ته ویل کېږي بحر حاصل تکرار الجزء بوجه شعري و حاصل د وجه شعري د وجنه چې د جز کم تکرار کیږي اجزا دغه ته ویل کېږي فعولون او مفاعلون او مستفعلون او فاعلات دا کم لست ویل شوی دغه د اجزا ویل کېږي دغه اجزا او د تکرار ته بحر ویل کېږي د وجه شعري د وجنه چې کله د اجزا او تکرار کیږي نو دې ته ویل کېږي سو بحر هغه پوښتنه مې معنی او په دې کا عروض کې شپارس بحرونه دي سو بحرونه دي چلاندې په ریاشي کې تاسو لیکلي دي ویلو طويل مديد فالبسيط فوافر فكامل اهزاج الاراجيز ارملا سريع سراح فالخفيف مزارع فمقتسب مجتث قرب لتفضلا طويل یعنی الاولې بحر دی دا به طويل دی دویم مدید دی دریم بسيط دی سلورم بحر وافر دی پنځم بحر کامل دی احزاج بحر حزج پنځم شپږم نمبر بحر حزج دی اراجیز نه مراد بحر رجز دی ارملا نه مراد بحر رمل دی سریع نه مراد بحر سریع دی سریح سراح نه مراد دا بحر منصرح دی خفیف نه مراد بحر خفیف مزارع نه مراد بحر مزارع فمقتضب بحر مقتضب مجتث بحر مجتث قرب نه مراد بحر متقارب دی او لتفضلانه بکه رشته نه پوه شئ طويل مديد فالبسيط فوافر فكامل أهزاج الأراجيز أرملا سريع سراع فالخفيف مزارع فمغتذب مجتث قرب لتفضلا دا بیادوي پیادو باندې چې د دې بحور نمونه تاسو په یادو باندې یادي طويل مديد فالبسيط فوافر فكامل أهزاج الأراجيز أرملا سريع سراع فالخفيف مزارع فمقتسب مجتث قرب لتفضلا بلې پوه شئ دویم دا یو خبره شوله دویمه خبره اعاریض دا عروض جمع ده او دا شعر د مصری اولنی نیم بیتی تا د اولنی نیم بیتی اخرنی تفعیلی تا عروض وی اولنی نیم بیتی د نیم بیتی اخرنی جز تسوی لگی اول لکه په شعر کې دو بیتونه کنا دو بیتونه دو مصری وی نو دی اول نیم بیتی تا بیت او شعر دا یو شعر په دې کې دو کرخي
نو په اولنۍ کرخه کې اخرنۍ چې کومه تفعیله دی هغه ته عروض وایي. څه ورته وایي؟ عروض ورته وایي. او والجزء الاخير من الشطر الاول من البيت او اخر الشطر الثاني من البيت، یعنی د دویم نمبیتی د دویم مصرعی اخرنی تفعیلی ته ضرب ویل کېږي. پوه شئ څه ورته ویل کېږي؟ ضرب ورته ویل کېږي. او بلاولنی کې یا په دویم کې د دې ضرب او د عروض نه علاوه چې کوم څیزونه دي هغه ته حشو وایي. څه ورته وایي؟ حشوه. پوه شئ لکه موږ وایو فعول مفاعل فعول مفاعل او فعول مفاعل فعول مفاعلون، نو د لاولي دریو تفعیلو ته حشو وایي. او دا لاولي نمبیتی اخرنی جز ته څه وایي؟ عروض. او دویم ته څه وایي؟ ضرب. پوه شو مې باندې پرې باندې پوه شوئ؟ اواز نه راځي کنه یاره که نه پوهېږئ نو ما ته وایي چې بیا وایم که پوهېږئ نو وایي چې مخکې زما عروض اعاریض د عروض جمع ده. د شعر کې دوه مصرعی وي او نو لاولنۍ حصې اخرنۍ تفعیلې ته عروض وایي او د شعر د دویمې کرښې اخرنۍ حصې ته اخرنۍ جز ته ضرب ویل کېږي. څه ویل کېږي؟ ضرب ویل کېږي. په دې باندې پوه شوئ؟ اوس دا شروع کوي. الاول الطویل. الاول نه مراد البحر الاول الطویل، بحر اول دی نه داسې شی دی بحر طویل دی. واجزاؤه فعول مفاعل 4 مرات. ما ته ګورئ ویل اولنې بحر چې دی نو دا بحر طویل دی. انا څه ګوره اولنې بحر څه شی دی؟ بحر طویل دی. د دې اجزا یعنی د دې تفعیلې په دې کې با فعول مفاعل بر پکې راغلی سلور پیری. څو پیری پکې راغلی؟ سلور پیری پکې راغلی. فعول مفاعل فعول مفاعل په لاولنۍ کې به سلوري او په دویم کې به سلوري. ټوټل به څو پیری راغلی؟ اته تفعیلې به پکې. څو تفعیلې به پکې؟ سلور پیری به پکې فعول راغلی او سلور پیری به پکې څه راغلی؟ مفاعل راغلی. پوه شو په دې باندې پوه شوئ؟ اولنې بحر څه شی دی؟ بحر طویل. د بحر طویل اجزا کم دي؟ فعول مفاعل. او دا فعول مفاعل په پکې څو پیری راغلی؟ سلور پیری. بلاولني شعر کې به سلور پیری او په وروستني اولني کړۍ کې به سلور پیری او په وروستني کړۍ کې به سلور پیری. ټوټل به څو تفعیلي پیریږي؟ اته تفعیلي. پوه شوئ؟ ټوټل به څو تفعیلي؟ ها اوس ګوره د دې اولني بحر د دې عروض یو قسم راځي. عروض څوم راځي؟ یو قسم او درې قسمه ضروب لري. ما ته وګورئ لکه د لاولنۍ شعر چې کوم دی که نه د شعر په دې کې د لاولنۍ کړۍ چې ده نو په دې اخرنۍ کې یو قسمه تبدیلی به راځي. یو قسم به راځي. څو قسمه به راځي؟ یو قسم او درې ضربونه به راځي. ضربونه به په درې قسمه راځي. اولنۍ عروض به مقبوض. څه به وي؟ مقبوض. مقبوضه څه کوي چې دا عروض دا مؤنث دا مقبوضتون دا سو به ان شاء الله ورستو چې سبانو بل سبق به ان شاء الله چې موږ ضیافات او علل شروع کو پای کې به تاسو او پیژنئ چې قبض څه ټکی دی؟ قبض ویل کېږي د تفعیلي پنځم حرف حذف کول. د تفعیلي پنځم حرف حذف کول دې ته څه ویل کېږي؟ قبض ویل کېږي. لکه فعول دی نو فعول کې پنځم حرف کم یو دی؟ نون. نو دې نه دا نون کټ کول دې فعول ویل دا څه شی دی؟ قبض دی. یا لکه مفاعیل دی. مفاعیل په دې کې ته حساب کتاب وکړه پنځم حروف سره راځي یا. نو د دې نه دا یا کټ کول د مفاعیل نه څه جوړولو؟ مفاعل څه جوړولو؟ دلته کوم څه چلو شو؟ قبض شو. نو د بحر طویل د دې د عروض دا به همیشه لپاره مقبوض وي. څه به وي؟ مقبوض به وي. لکه اوس ګوره دا فعول ما ولیکو فعول مفاعیل او بیا فعول مفاعل بلیکما مفاعیل بنلیکما بلکې څه بلیکما. دا اوس ګوره دا لاولنی نمبیتی اخرنی جز دی کنه نو دې څه ویل کېږي؟
عروض ورته لګي او د دریو تفعیلو ته سوې حشوه سو ته وي حشوه واښو به معنی نو ګوره دا و یو قسم بحر طویل اولنې بحر طویل دی چې دا یو قسم عروض لري او درې قسمه ضربونه لري یو قسم عروض او درې قسمه ضربونه لري نو ګوره دا مفاعلون چې تا وې نو بدی کې څه چلو شو قبض شو سو شو قبض وز د دې بار خلاصه دا چې دې کې درې قسمه ضربونه راځي یو قسم ضرب د دې په شان دی یعنی مطلب دا دی چې د دې هغه عروض دا به هم د سي دغه مقبوض بوي او د دې هغه ضرب هم مقبوض وي ضرب هم سوي نو دا هم د قشن درشه فاعل مفاعل فاعل مفاعلون پوه شئ او دویم دا دی چې لکه د دې را دویم نیم بیته دا به د دې اخرنۍ جز یعنی د دې را ضربه دا به صحیح راځي صحیح دي ته وای چې د هر قسم ضعافات او علل نه پاک وي هر قسم ضعافات او علل نه پاک وي نو چې پاک نه به سره راځي مفاعیل صبر راځي مفاعیل پوه شو به معنی او دریم نمبر دی محذوف دي ته ویل کېږي چې په اخره کې سبب خفیف حذف شوی په اخره کې نو دا مفاعیل دی په دې کې سبب خفیف ته حذف کې نو څه پاتې شي مفاعیل سره مفاعیل او مفاعیل دا محول له فعول ده په دې خبره باندې پوه شئ تاسو په دې خبره باندې پوه شئ ها نو ګوره لاولنې بحر دا کم بحر دی بحري आवाज نه راځي بحر طویل د بحر طویل د دې ضربونه سو قسم راځي او عروض سو قسم راځي عروض یو قسم راځي او ضربونه درې قسم راځي یو قسم عروض راځي دا عروض سره دی مقبوضه څه ته وایي چې دا غي د تفعیلی پنځم حرف حذف کول ته مقبوضه وي د تفعیلی پنځم حرف حذف کول ته څه وي مقبوضه او د دې ضربونه درې قسم راځي نمبر 1 صحیح نمبر 2 مقبوض نمبر 3 محذوف پوه شو به معنی صحیح څه ته وي چې د هر قسم دغه نه پاک پوه شو به معنی الکه به معنی پوه شوي ها ها وسره کنه منګه وس شعرونه وایو دا کو تقدیر وس کو وس ګوره مخکې دې بردا پوه شوي پوه نه شوي کنه بحری طویل چې دی بحری طویل دا څنګه تفصیل دی عروض څونه راځي او ضروب څونه راځي عروض پکې یو راځي چې هغه به صحیح مقبوض وي او ضربونه څو راځي درې نمبر 1 صحیح نمبر 2 مقبوضه او نمبر 3 صحیح څه ته وایي چې وایي کې هیڅ قسم تبدیلی پکې نه راغلي پوه شئ نو ګوره دا به داسې فعول مفاعیل به وایو مفاعل اولنی او دویم به مفاعیل وایو فعول مفاعیل عیل به وایو پوه شئ اوس دلته کې لاول خط عروضي لیکل لري نو دا خط املائي نو خط املائي ګورئ تاسو لیکلي دی په دې کتاب کې بخپل لیکل لري ابا منذر كانت غرورا ضعيفتي ولم اعطكم بالطوع مني ولا عرضي ولم اعطكم بالطوع مالي ولا عرضي دې پوه شئ ها اوس په دې کې لګا ترجمه یادول پکې نشته ده چې دوست ما دا ابا منذر ترجمه وکا د کانت غرورا ترجمه ماته وکا د صحیفتی ترجمه وکا ترجمه به پکې نه خو ځکه زمونږ چې کم کار دی او کسی به خپل کار کو دا علم چې ګران شوی دی نیو په دې باندې چې لکه استاد شروع شي نو دا ابا منذر د دې تفصیل او تشریح چې کوي یو ورځ په دې کې لیکي دی جو حالت نبی هغه چې ما تاسو وایو سنه وایي نو دا دغه نه لیکم خط املائي نه لیکم خط املائي ته تاسو ګورئ چې دا څنګه لیکل شوی دی ابا منذرین په منذرین کې تنوین دی کنه نو مزوب کې تنوین نه منم غرورن چې دا بلګه منګه په تنوین سره لیکو بیا ولم اعطكم بالطوع طوع بزد دو پیری لیکم او مالی ولا عددی دا وجود لیکم ما ته ګورئ دسی به لیکو ابا منذرین دا کم خط ته ما دلته ونی لیکل لکه بکار خط دی ابا منذرین پوه شئ ابا منذرین كانت غرورا صحيفتي پوه شئ به معنی ها اوس دلته کې لاندې په دې کې به شروع کوم چې دا
خبره مطلق دغش ولم اعطيكم بالطوع نو بالطوع ګوره ما بګه دا داونه لیکو دا ما دا خلک جوړ چې د الیاس دیونه ده کنه دا به موږ ته وایي چې لکه ولم اعطيكم بالطوع په دې کې د بان اوس الف او لام دي دا به کوونه لیکو ولې حضور وایا خط ورجی ته مواړو په خط ورجی کې دا قاعده ده چې کم ټکې نه ویل کېږي نو به نه لیکل کېږي خو شو به باندې ها اوس دا یو کار موږ وکړو موږ څه چلو کو خط ورجی ولیکو دویم نمبر تاسو سره په ذهن کې دا خبره چې دا د بحر طویل ولنې قسم ده نو زو په دې کې فعول مفاعل فعول مفاعل او فعول مفاعل فعول مفاعل دا تفعیلی به پکې جوړو ما پوښوي نو دا د کم ځای پورې زو ما چې دینه فعول جوړ شي تاسو په خپل وایي فعول وزن جوړول دي کنه فعول نو د کم ځای پورې زو ما چې دا فعول وزن جوړ شي ابامون نو دی ابامون سره بزولي کما فعول وز دا ابامون او فعولون دا یو شان دي که یو شان نه ما ته پته نه لګي یاره څنګه یو شان دي برسي شره اباګه راسي شره ود المجموع او بیا بس سبب دامون څه شره سبب خفيف ده او فعول کې هم ود المجموع او سبب خفيف او ود المجموع سبب خفيف چې جمع شنده کومه تفعیلی فعول واښو به معنی و دویم نمبر مال څه پکار دی مفاعیل د کوم ځای پورې مې زیرین ته ګورا زیرین مفاعیل نو بده دې کې براته کټ کما زیرین کانت دا به کومه تفعیل شي مفاعیل وسو ګوره زیرین مفاعی او نتلن شو کرا ها وز غرورا فعول بل فعول جوړول دي نو سوي فعول وس په دې کې دا خبره ده کنه چې لکه یو تاسو پرې راي کې ویلي دي کنه چې یو وزن صرفي دی یو وزن سوري دی یو وزن عروضي دی اولا کې دا خبره کړو وزن صرفي دی ته ویل کېږي چې ساکن د ساکن په مقابله کې متحرک د متحرک په مقابله کې دا بغیر شي حرکات او سکنات هم یو شان دي لکه د ضارب وزن چې نه دا فاعل نذي او د ضارب وزن فعول ناراضي کته فعول وزن نو وزن دا صرفي کې غلط ده او په وزن عروضي کې دا خبره چې حروف به یو شان دي او ساکن او متحرک به یو شان دي نور دا به نشته چې بر او الف ته ولاندې واو ده بر فتحه ولاندې کسره ده دا به دي کې ترتیب ته ضرورت نشته صرف په حرکات او سکناتو کې ترتیب پکار ده خدا په کې نشته او په حروف کې ترتیب پکار ده دا به نشته چې بر فتحه د ولاندې بم فتحه لکه ضاربون ده کنه ضاربون نو دي فاعل وزن راځي پوښوي او کو ضروبون ده نو ضروبون وزن فعول نو باسمه پوښو به لکه اوس ګوره غرورن ده دلته ما ولیکو فعول نو کتاب صرف عروضی کې په صرف وزن صرفي دی راوستو نو بیا وتا ویلې فعولا سبب وي فعولا پوښو به معنی نو دا غرورن په دې کې مونږ کټ کو کرا وصحيفتي مونږ ګوره صحيح نو دا بس شي صحيح مفاشي او فتي دا بس شي عيلون نو ګوره دا ضرب مقبوض شو کا مقبوض نشو دا تفعیلی پنځم حرف کېشته پنځم حرف کې نشته کنه نه ابا منذر كانت غرورا صحيفتي فعول مفاعل پوښوي نه ابا من فعول ذر كانت مفاعل غرورا فعول صحيفتي مفاعل ورموز المقاطع ولا غوا سبب ميم سکون سین او بیا میم سین بیا میم سین دا اخره پورې باندې سو لګي پوښو به معنی کتب الف باندې لګي د سبب خفیف ته پاره چې دا دغه لګي دا نو څورته وي لکه ما پرون ویلو دال یو ټکی دی دا دغه سبب خفیف ته پاره ډیش ولګو پوښو به معنی بل منګ ویلو چې په صفرونو باندې کې جو الف 1 دغه شان دی بلګي پوښوي بیا به اخره کې منګ یو ټکی ویل ما پر خدا به منګ نو ویل حکم زګه چې تاسو بای باندې نه پوره نو حکم بل منګ لیکو دا کومه تفعیل ده فاعول دلته کې مکمل جوړ شوی دی کنه نو بل کې لیکو سالم
دا دې ته وسلی کو سالم دا مفاعل صحیح دی کنه نو دلته به دې ته وسلی کو سالم دا غرورن نو سبا لیکو خدا سالم دی دا سالم نه دې ته وسلی کو مقبوض صبر ته لیکو مقبوض پوه او دې ته څه ویل کېږي دې ته عروض وای او دې ته څه وای حشو پوه شو به معنی اوس بیا دا فاعلون مفاعل فاعلون مفاعل جوړول غوړي ولم اع دا بس شي فاعلون دا تقدیم تاسو بیا په خپل باندې کوي فاعلون بیا اوس بل څه جوړول غواړي مفاعل نو ګوره مفاعل ولم اعطكم بالطو نو بالطو باندې بدا کټ کې دا بس شي مفاعل ٹھیک شو لا ها اوس بل څه پا کار دی مالا فاعلون نو فاعلون باندې کوم ځای پور جوړیږي ها فاعلون با د مالی پور شي فوش په باندې اوس بلو مفاعل نه مفاعل دا ګوره دا وی چې ضرب یې صحیح وي ضرب یې صحیح نو دا صحیح نه ګوره پنځم ساکن پکې راغی کنه بیا دغه شانت رموز المقاطع دغه میم سین دا به لګي او رموز المقاطع بیا په اخره کې تفعیلی لګي نو دا کومه تفعیل ده سالم شو او دا شو سالم او دا سالم او دا سالم ورته مو یو صحیح ورته مو پوه شو به باندې نه فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل ابا منذر كانت غرورا صائفتي واذكر ذلك خلق وي كانوا بريق لك سکتا گئے ابا منذر كانت غرورا صائفتي دا سکتی پکې ځکه کیږي به ځای وقفونه پکې ولم اعطكم بالطوع مالي ولا عجزي ابا منذر كانت غرورا صائفتي ولم اعطكم بالطوع مالي ولا عرضي یاد بشي نن به مسایات کوي د بحر لغوي اصطلاحي معنی بیان کوي بحور دبا تاسو اجمالا یاد کوي طويل مديد فالبسيط فوافر فكامل اهزاج الاراجيز ارملا سريع صراع فالخفيف مزارع فمقتضب المجتث قرب لتفضلا یو بدايات کوي ویم نمبر با عروض ستوي ظرف ستوي او د بحر طويل سو قسم عروض راځي سو قسم ظروف راځي او دا تقطیب په دې طریقه باندې تاسو ځان لا وګورئ با سبب ان شاء الله د نور شعرونه چې په دې کې راځي تقطیب کوي په کتاب کې به کوي ان شاء الله چلو بھائی